السلام علیکم دوستانو، تاسو ته څنګه به درا چې د افغانستان او د انګلند ترمنځ دویمه ون ډے میچ و چې پای کې افغانستان بریا وګټله. افغانستان میچ وګټو او کوالیفای وکړله 2027 ورلډ کپ لپاره. دې باره کې به خبره کوو او چې ډېره خوشحالي خبره ده چې افغانستان دا میچ وګټو چې یو میچ خو د باران د وجې ختم شو او بل میچ افغانستان وګټو. اوس پاتې شول درې میچه. داسې ښکاري چې افغانستان انشاءالله که خیر وي د څلورو اړو میچونه وګټي. دا به شو د کرکټ په د دې ټیم باره کې به له خبره باندې وکړو چې چا پکې ښه بیټینګ او چا ښه بالینګ کړی دی. لومړی ټاس وشو، آیرلینډ ټاس وګټو، د بالینګ فیصله وکړله، بیټینګ ورکړو افغانستان ته چې افغانستان ولګېدو چې پای کې رحمان الګرباز پکې 32 رنز کړي دي چې په 32 رنزو کې یوه چکه او شپږ چارې لګېدلي دي. یو کې ابراهیم زادران پکې 84 رنز کړي، دوه چکې هغه پکې والي دي، اتې چارې والي دي. صدیق اتل 45 رنزو، احمد شاه چې کپتان دی هغه پکې 30 رنز کړي دي. عظمت عمر دی 33 رنزو، درویش رسولی 16 رنز، حشمت الشاهیدي 36 رنز کړي دي چې T20 په شان بیټینګ کوي. څنګه تاسو ته به اوس پته لګېدلې چې حشمت الشاهیدي چې په خپله کپتاني څنګه بیټینګ کوي، چې د بل کس چې کوم کپتاني ده نو په هغې کې د څنګه بیټینګ کوي. هغه هم شي دغه چې ده ته اوس پته ولګېدله، خو زه په دې کې رن نه کوم په دې کپ د ده په کپتانۍ کې، نو ډایرکټ به ما د ټیم نه بهر کړي. نو دې نه ښه خبره دا ده چې یا آوټ شه یا رنز وکړه، یو کار به شي. نو دې هم لګېدلې دي چې بس څنګه د T20 په شان بیټینګ یې کړی دی چې په هغې کې هغه په 21 بال باندې 36 رنز کړي دي چې په هغې کې یوه چکه ده، درې چارې دي چې ډېر تېز بیټینګ یې کړی. بیا راشد خان په دریو بالو 2 رنز کړي دي، غضنفر پکې 4 رنز کړي 15 بالو باندې، محمد سلمان 15 رنز کړي 2 بالو باندې، یو چارې پکې والې ده. چې له دې سره د افغانستان غونډ ټارګېټ 299 رن شو چې ټارګېټ ورته کېښودو 300 رنه. دا صرف 47 اوورو چې شپږ اووره د باران په وجه باندې ختم کړو، چې باران پکې راغلی و د هغې په وجه باندې میچ لږ غونډه کې لیټ و، بیا ټاس وشو. بیا به د دغه خبره وکړو، د آیرلینډ خبره چې یې صرف په 202 رن په 207 رن باندې راغونډ کړو. افغانستان ته ډېر په اسانه باندې میچ وګټو چې په 92 رن باندې افغانستان ته میچ ګټلی دی. په هغې کې کمیچنې چې هغې پکې صرف 72 رنز کړي دي. بلیرنګ 36 رنز کړي، فیل سیټلینګ 15 رنزه چې دومره خاص رنز پکې چا نه دي کړي آیرلینډ ټیم کې. چې راوشو د بالینګ خبره وکړو، عظمت عمر دی 2 وکټې اخیستي دي او 2 اوور یې کړي دي، 42 رنز ورکړي. فادرحق فاروقي 2 اووره کې 32 رنز ورکړي، یو وکټ یې اخیستی ده. محمد سلمان 2 اوور کې 66 رنز ورکړي، 66 رنز ورکړي، دې ښه ټکولې 2 اووره کې. او غضنفر 15 اوور کې 24 رنز ورکړي، یو وکټ هم نه ده اخیستی. راشد خان 8 اوور کړي دي چې خدونه یې کړي دي چې صرف 34 رنز ورکړي دي، 6 وکټې اخیستي دي چې راشد خان په وجه باندې دا میچ ګټلی دی. او بله ون ډے بیا سبا نه بله ځو نو ګورو به چې هغې کې به څه کوي افغانستان. ښکاري چې افغانستان به دا 4 ون ډے دي 4 رنه به ګټي. خو زمونږ ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، ډېر سربال وکړئ. د الله په امان.